بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه پرون سبق کې دا خبره راوړه کړې و چې ان او اذا د ځوانه د استقبال لپاره راځي، یعنی ان او اذا د دې لپاره راځي چې مضمون د جزاء معلق کې په مضمون د شرط باندې نو د دې لپاره دا خبره ضروری ده چې د ځوانه جملې با د ځوانه با یعنی ان او اذا د ځوانه په جمله فعلیه او استقبالیه باندې داخليږي او د جمله په بل جمله باندې داخله هو چرته فائدہ موجوده وا نقطه موجوده وا نو دا نقطې او فائدې د وجنبا دا د مقتضا ظاهر خلاف راوړل کېږي. د مقتضا ظاهر خلاف چې راوړل کېږي نه دا ان او اذا د ماضی سره استعمال ول شي بیا وساغه نقطې طرف ته اشاره کوي، دا تفصیل کوي دا نقطې چې هغه نقطه کومه چې د دې خبره دعوت ورکوي چې دا لپاره د مستقبل په ځای باندې په ماضی په استعمال شي د ان او د اذا وروسته دا ماضی راشي نو د هغه نقطې تفصیل کوي. نو په دې کې تقریبا 350 ذکر کوي. نمبر 1 دا دی چې دا غیر حاصل ته د حاصل په ځای باندې ګرځوي، دا غیر حاصل د حاصل په ځای باندې ګرځولو د وجنه دا استقبال په معنا د ان او د اذا نو ماضی راوړل کېږي. د غیر حاصل په معنا د حاصل باندې ګرځول، غیر حاصل چې په معنا د حاصل باندې ګرځول کېږي، غیر حاصل په ځای د حاصل باندې ګرځول کېږي یا خو د اسباب او قوي کېدو د وجنه د قوت اسباب د وجنه چې اسباب قوي وي. لکه مطلب دا یو سیستم چې په بازار کې موجود دی او تاسو سره پیسې شته او هغه سیس په بازار کې دا غي ډیماند هم ډیر نشته او په بازار کې په وافر مقدار باندې موجود دی او تاسو 100 روپۍ درکې چې لکه دا سیس واخلا اته انشتري نه کنه کده بس ما واغسته نه مې اغسته هغه مزه باغستل ورته وایا ها وې بس ما اغستل نو زه خو اغستل نه نه ولکه دا اسباب قوي موجود وي چې لکه راشي نماز ورغوره پیسې مشتره لاس پیم جوړ دی بازار ته لشمه دا شی په بازار کې موجود دی او داګه دغه هم نشته دونه زیات ډیماند نشته چې دونه اقلیم نو ډیر زیات چې یاره دوی چې شرط په بازار کې یا دا شی په بازار کې با ناپید بشي پیدا نو دسی پکې نه اسباب قوي د اسباب د قوي کېدو د وجنه دل لګي درې ان رسو تماجي ذکر کړو چې ان اشتري نه کان کړه یا دا غیر واقع سيزو دا په شان د واقع وګرځي، یعنی کوم څه لا واقع شوی نه اته چې بس دا واقع ده زکه چې بدی کې هم دغه اسباب چې دا قوي وي اسباب پکې قوي لکه پوښتنه یا د تفاعل د وجنه د نیکفالي د وجنه د یو څه نیکفالي دغه او داغي د وجنه ته دغه یا دا د هغه په واقع کې دوی ته رغبت ظاهره نه دغه رغبت ظاهرول لپاره چې د واقع شي نه لپاره ته ماضي استعمال دا غیر لپاره مثال ذکر کړه ان ظفرت بحسن العاقبه فهو المراد ان ظفرت کچریته په بهترین انجام سره کامیاب شولې نو دغه مقصود ده. نو وس دا چې دلته ان ظفرت کته په مخاطب سره وې نو دا د تفاعل مثال یعنی نیکفالي کړه او دا و چې ان ظفرت بحسن العاقبه فهو المراد کچریته کامیاب شوما په بهترین انجام سره نو دغه زما مقصود ده. نو بیا د اظهار رغبت لپاره مثال جوړیږي لکه پوه شو باندې ځکه یو کس طلب کوم کې کله چې یو کس د یو څه طلب کوي نو بار دا په ذهن کې دغه خبره سوري بار د په ذهن کې دغه سوچ کوي نو دا بار په دې کې دا سوچ کول د دې سده ګویا کې د څه حاصل شوی نو زيونه خو دغه د مضارع په کې لګاکار شوی نه ده مګر چې مضارع استعمال شي لیکن هغه ماضي استعمالېږي یا لکه خبره ډیر چې یقیني لکه قیامت کې الله پاک کومه حالات بیانې نو دا غلا راغلي نه دي الله تعالی په لفظ ماضي سره ذکر کوي لکه چې یقیني دی فیدانو فی قبل سوره نفخه واحده مظلوم بسمنا وذكور دي ثم اشار الى تفصيل النقطه بیا مصنف رحمت الله علیه اشاره کړی دا تفصیل د نقطې ته نقطه مکه ویل چې ولا يخالف ذلك لفظا الا لنقطتين مکه ولا شو کنه چې لکه د ان او د ان ورستبا فعل استقبال به استعماليږي او جمله فعلیه به استعماليږي او وکله کلا درین ورستو فعل ماضی هم راتلی شي او فعل ماضی ته راځي نو دا یو نقطې د لپاره برازي او فائدې لپاره برازي او نقطه او فائدہ دغه تفصیل ذکر کړي ثم اشاره کړ دی دا تفصیل نقطه ته تفصیل نقطه ته الداعیه چې دعوت ورکوي الى العدول او ریدل عن لفظ الفعل المستقبل د لفظ فعل مستقبل
بقوله فليخفض ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل لك ظاهر اول ده غیر حاصل فزيد حاصل معنی لقوه الاسباب دوت بسره پاره د سره ودین لکه د دې سلور ودی بیا بیان چې غیر حاصل په معنا دا حاصل باندې ګرځول غیر حاصل په زیاده حاصل باندې ګرځول یو څه حاصل شوی نه نه او ته چې بالکل دا حاصل شوی نه نو دا غیر حاصل په منزله دا حاصل باندې ګرځول د سلور وجنی نمبر 1 لقوه الاسباب د اسباب د قوی کېدو د ودینه چې اسباب قوی وي نو ته یې را گویا کار شوی دی اسباب المتعاقده فی حصوله چې هغه ستلګي کې ماخوذ لري په حاصلولو کې لکه د انشترینا کانه کدا کدل دا موږ واغ سنده بل حال انعقاد اسباب الاشتراء چې مناقض وي اسباب د اشتراء با اسباب د اشتراء مطلب دا دی چې ستاسو تر پیسې موجودي دي لاس پیری جوړ دي بازار ته معلوم دي په بازار کې اشیاء په وفر مقدار سره موجود دي حاجت ورته دخل ګوډیر نشته نه نو ته چې اوس گویا کې غستنه او کان ما هو الوقوع کالواقع یا لکه هغه چې هغه واقع کېدون کړي دا په شان د واقع وګرځي مطلب هغه کار لا شوی نه غوته چې دا شوی دی هغه پوښوي هغه ته یاد ده وی خپل خپل زوی ته دغه لخ نسو دښمنی له پاسو بچي پاسه نو اور ته بابا پاسې درې ورته ها الى اخره نو تاسو معلوم هذا عطف على قوه الاسباب واذا دغه نه دا کم چې منغوي چې دا او كون ما هو للوقوع كالواقع ما هو للوقوع الواقع دا چې دا ټول په قوه اسباب باندې عطف دي یا دغه شان دا ورستو تفاعل او اظهار رغبتو دا ټول په دغه باندې عطف دي په قوت الاسباب باندې مطلب یې له محکمه دوستو وی کې غیر حاصل په منزله د حاصل باندې ګرځول دا د سلور وجنه یا د قوت اسباب د وجنه یا یو څه غیر واقع د واقع په شان یا د اظهار تفاعل لپاره یا د رغبت لپاره نو دا سلور وانه دي دا درې وانه او كون ما هو للوقوع للواقع دا کل واقع دا او رسول تفاعل او اظهار رغبتو دا ټول چې دا عطف دی په قوت الاسباب باندې هغه پوښو په باندې او کم کسانو چې دا عطف کړی دی په ابراز غیر الحاصل باندې نو دا خو د څه شوی دی هذا عطف على قوه الاسباب وكذا المعطوفات بعد ذلك او دا رنګ دا ورستو معطوفات نو دي او تفاعل او اظهار رغبت دا ټول دا ولې دا په دې باندې عطف دي لانها كلها علل دا ټول چې دا علتونه دي لابراز غیر الحاصل في مارد الاصل دا ظاهر اول د غیر حاصل په ځای د حاصل باندې علامه اشاره الیه فی اثار رغبت ومن زعم انها او چې دا ګمان کړی دی چې دا ټول عطف دی په ابراز غیر حاصل په مارد الحاصل باندې فقط صحه سهوا ظاهره نو د ظاهری غلطی کړی د په دې څه وشوي لکه پوښوي او تفاعل یا به دا غیر حاصل په ځای د حاصل باندې ګرځول کېږي د تفاعل د نیک فعلی لپاره او اظهار رغبت فی وقوعه یا د دې وجنا چې د په کار په واقع کېدو کې د رغبت ظاهر دی د کار په واقع کېدو کې د رغبت ظاهر او المقصودی لکه ان ظفرت بحسن العاقبه فهو المرام ورما تاسو ان ظفرت کته وې فريتا باندې صبر وې ان ظفرت بحسن العاقبه نو دا بیا مثال جوړیږي تفاعل لپاره آیا نیک فعلی دا او ان ظفرت بحسن العاقبه فهو المرام دا بیا مثال جوړیږي دا اظهار رغبت لپاره دلیو جن فرمای هذا يصلح مثال للتفاعل والاظهار الرغبت دا مثال چې ما کوم ذکر کو نو دا صلاحیت لري چې دا مثال د تفاعل ذکر شي او دا مثال چې نه د اظهار رغبت لپاره شي ولما الګه پوسه به معنی اوس وی کنه چې دا ابراز غیر الاصل په ځای د اصل باندې څنګه خپل کېږي چې د اصل په دغه په ذهن کې موجود دی نه د په ذهن کې دا هر وخت چې کوم څه موجود دی هر وخت دا تصور کوي دا تصور کول دا نه گویا د اکار شوی دی نه هر وخت په ذهن کې ولما كان اجتزاء ظاهر الرغبه او كانت تقاضا ظاهر اول رغبت ابراز غير هذه بمار العقل يحتاج الى بيان ما دا بيان ته محتاج وانه اشار اليه اشاره مبدده بخپل قول سره فان الطالب اذا عظمت رغبته في اصول امر وكله طالب يعني توسيس طلب کوم کې کله چې زیات حاصل کی رغبت بل ته حاصلولو په توسيس کې يكثر تصوره د هغه تصور زیات راځي هغه طالب ایه د کار لره فربما يخيل ذلك الامر اليه نو کله چې هم دغه صفته په خیال کې راځي د طالب ته نو حاصل اندویا کې دا سره حاصل له يعبر عنه بلفظ الماضي نو تعبیر وکړي په لفظ ماضي سره لکه پوښو به معنی وز د دې مثال چې کوم ذکر کو کنه ته اظهار رغبت لپاره دا ان ظفر د دې یو مثال و ذکر کړي دا قران مجید کې چې الاول ما ته ګورئ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا د سورې نور آیت الله تعالی فرمایي دی دغه تا کم چې دغه دی د آقاګان د مولاګان دي او تعالی پاک فرمایي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء
تاسو اکراه مکوي زور زبردستی مکوي په دې خپل وینځو باندې په جما کول باندې ان اردنا تحسنا کچته دو اراده لري د پاک دامنې مطلب کړه زنانه د پاک دامنې خیال ساتي تاسو په دوه باندې اکراه زور زبردستی مکوي نو دل لګي د ان ورستو یرید نه پکارو سبکارو ځکه چې لا تکریو الله تعالی وکړه تاسو اکراه مکوي نو دا په آینده زمانه کې په آینده زمانه دغه څه ته وایي امر او نهي امر د یو کار په طلب باندې دلالت کوي په آینده زمانه کې نه د یو کار په عادي طلب باندې دلالت کوي په آینده زمانه کې نو ولا تکریو تاسو ما اکراه مکوي نو پکار دا و چې الله تعالی ویل ای یریدنا تحسنا یک چې دا زنانه اراده لري د پاک دامنې خدای لګي الله تعالی ان اردنا لیکلره ان اردنا د ماضی په څیر سره په دې کې اشاره لري خبر ده چې الله تعالی دا غواړي چې دا زنانه پاک دامن شي رغبت وا الله پاک رضا ده بیا دا چې دې آیت نو په ظاهر کې دا معلومیږي کله زنانه پاک دامنې غواړي چې بیا په اکراه مکوي او هغه پاک دامنې نه غواړي چې بیا دې کوي ځان نو دا خبره دې دا صحیح نه ده یو خدا چې موږ دا مفهوم مخالف زمونږ سره احناف سره مفهوم مخالف منی نه او کم کسان چې شوافی دي او دونه چې د مفهوم مخالف کم قائل دي ناغه هم وي چې مفهوم مخالف په هغه ځای کې نه پکا پکم ته کې فائدې وي نه دلته کې فائدہ ده چې الله تعالی دا مبالغه کړی د پرې باندې اجماع پرې خبره باندې مناقض ده چې د جما زناکاری دا کارونه چې دا ناروا دي نو هغه هم دلته د مفهوم مخالف قائل لري دا مطلب نه دی چې ولا تکریو فتياتکم علی البغاء تاسو په خپل وینځو باندې د زنا زور زبردستی مکوئ چې هغه اراده لري د پاک د باندې او هغه اراده نه لري نو بیا د کوي ځان نه دا څه مطلب نه دی وعليه او بدي مني على استعمال الماضي په استعمال باندې مع ان لاظهار اللغبه سره د اظهار د اظهار رغبت لپاره په وګ ورده قوله تعالی الله تعالی قول ورچره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء او تاسو اکراه مکوئ زور زبردستی مکوئ په خپل وینځو باندې په زنا ان اردنا تحصنا کچ دغه اراده لري د پاک دمنه حيث لم يقل اي يريدنا الله تعالی اي يريدنا نه ویل بلګین ارنه فان قيل کچ دوی لشتا دا وساقه خبره ده تعلیق النهي عن الاکراه بیران چې لګي معلق کېدل د نهي د اکراه نه بارادتهن د دوی په اراده سره التحسن چې د دوی اراده د پاک دامنې وي یشعر خبرداري ورکي بجواز الاکراه د اکراه جائز ده عند اندفاعها وقت نه في کېدل د اراده تحسن علامه هو مقتضى التعليق بالشرط چې هغه تقاضا تعلق بالشرط هغه پوښوي چې یو شرط په شرط سره دا معلق شوی ان ارن تاسونه چې کله شرط ختم شو جو حکم منتفي شي نو دلته وي اجيب بان القائلين جواب ورکړي چې بيان القائلين کم کسان چې د مفهوم مخالف قائل دي قائلين مطلب هاي کسان کوم چې د مفهوم مخالف قائل دي ناغوي بان التقييد بالشرط چې تقييد بالشرط يدل دلاله على نفي الحكم فنفي له كما عند انتفائه په وخت انتفاع لري انما يقولون به ودو په هغه وخت دا خبره کوي اذا لم يظهر للشرط فائده اخرى کله چې شرط بل فائدہ نه وي او چې شرط بل فائدې نه بیا د مفهوم مخالف قائل لري او دلته فائدہ سره ويجوز ان يكون فائده جائز جلله فائدہ شی په آیت کې المبالغه في النهي عن الاکراه مبالغه پنهي کې دا پنهي کې اکراه نه چې دا زنانا اسیم د زنانا کار دی او کدا زنانا پاک دامنې غوړي نو خنا کار دی لکه تا د ملک په جمعه کې ګوره کنزل منزل باندې کې نو دې دا مطلب نه چې په جمعه کې به کنزل نه کې بار به کنزل کې وایي به معنی دا کنزل اسیم نه کار دی او چې دې په مسجد کې په جمعه کې نو خنا کار دی واښوي دغه شان دی دا پاک دامن دا زنا کول اسیم نه کار دی او کدا زنانه دا غوړي چې پاک دامن شوي او بیا ته په زنا باندې مجبور کړي دا خنا کار دی مبالغه به دي لکه پوښوي فيجوز ان يكون فائدته في الايه فائده دي آيات المبالغه مبالغه في النهي بني عن الكراهه يعني انهن اذا اردنا العفه جدا زنانه کله چې اراده لري د پاک دمنې فالمولى احق بارادتها نو مولا ډیر حقدار په اراده دي سره و ايضا دلاله الشرف ته او دارنګ وي دلالت الشرط على اندفاع په اندفاع حکم نه دا په اعتبار د ظاهر سره ده انما هو بحسب الظاهر والاجماع القاطع على حرمه الاكراه او اجماع دا مناقضه په خبره باندې چې دا اکراه دا حرام ده مطلقا قد عارضه وظاهر يدفع بالقاضي او کوم چې ظاهري ده ظاهري خبره ده د فقيه په قاطع یقین سره لکه پوه شو به معنی ها وس دې نه اقوا خالص کوي او لتعریف د تعریف لپاره هم دا راځي او بیا وا اقوا مثالونه به ذکر کوي ورشوي واړو شبه ده